قرآن کریم مبارک یو مثال در کوم او په دې باندې دا خپل ایمانونه تازه کړئ. ګوره صاحبانو په قرآن کریم کې چې څومره وحی دا غون قرآن وحی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره احادیث دي دا د الله طرف نه وحی دا الله طرف نه پیغام دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغله په واسطه د جبرئیل علیہ السلام سره. اوس په دې باندې ځان پوهه کوي چې آیا د الله طرف نه د وحی راتګ مقصد څه شی دی؟ خدای پاک طرف نه چې پر رسول الله باندې وحی راځي ایا قرآن دی یا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احادیث دی؟ صاحبانو د وحی مقصد او معنا او مفهوم دا دی چې وحی په ذریعه باندې الہ العالمین لاندې په ځمکه باندې مسلمانانو ته احکام راولګي. وحی مقصد دا دی خدای پاک پیغام راولګي، احکام راولګي، مسائل راولګي، رهنمایي د پاره ازما استا هدایت د پاره قوانین ضوابط رب کائنات نازل کا. وحی الله طرف نه مقصد دا دی. خو صاحبانو دا یاد لرئ په قرآن کریم کې ډیر مخالفتونه د الله شوي دي. دینه غټ مخالفت شته د خدای پاک چې الله سره څوک شرک وکا، څومره لوی مخالفت دی. خدای ذات نه څوک انکار وکا، خدای نعوذ بالله اونمني یا نعوذ بالله الله اومني سره د شرک نه، خدای سره نعوذ بالله شریک اومني، دا څومره لوی مخالفت دی د الله تعالی. قرآن آیاتونه وګورئ، کافرانو خدای د پاره خزي ثابت کړي نعوذ بالله، کافرانو خدای د پاره زامن او بچی ثابت کړي نعوذ بالله. قرآن وګورئ په قرآن کې کافرانو خدای د پاره فرشتي لورګان ثابت کړي نعوذ بالله. مریم علیه السلام ته د خدای خزه ویلي، عیسی علیه السلام ته د خدای زوی ویلای، عزیر علیه السلام ته د خدای زوی ویلای، فرشتو ته نعوذ بالله د خدای لورګان ویلي دي. خو صاحبانو په دغه جواب کې چې کوم وحی راغلی د کوم پیغام راغلی دی هغه وحی او پیغام د تعلیم دی. رسول الله ته فرمایي خیر دی پوی کړه، خیر دی داسې ورته ووایه چې د خدای زوی نشته، د خدای لور نشته، د خدای ښځه نشته، خدای پاک دغو خبرو ته حاجت نشته. خیر دی یا رسول الله پوی کړه، په تعلیم باندې پوی کړه، په اخلاق باندې پوی کړه، دین ورته سم وښایه. دغه ټول قرآن د رب کائنات سره کافرانو د طرف نه شرکم شوی، کفرم شوی، انکارم شوی. خو رب کائنات د طرف نه چې وحی راغلی دا هغه د تعلیم وحی راغلی دا، هغه د هدایت وحی راغلی دا، هغه د خو احکام و پیغام وحی راغلی دا. خدا خبره یاد لرئ چې کله رسول الله مبارک بی ادبی شوی دا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته کافرانو سپک کتلی دي، نبی علیہ السلام ګستاخیه کړې ده، پیغمبر علیہ السلام ته کافرانو کنځلې کړې دي، رسول الله نبوت نه چا انکار کړی دی، رسالت نه چا انکار کړی دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل ځان په شان ته انسان او بشر ویلی دی. غرض چې په کوم ځای کې د رسول الله مبارک بی ادبی شوی ده هلته رب کائنات د وحی طریقه بدله کړې ده. پیغام یې نه را لګلی، تعلیم یې نه را لګلی، احکام یې نه را لګلی، بلکې رب کائنات داسې فرمایلی دي یا رسول الله ابو لهب په تا باندې گزار کړی دی، یا رسول الله د ابو لهب ښځې ام جمیل په تا باندې گزار کړی دی، تا ته تکلیف رسولی دی، ستا باندې لاس پورته کړی دی. رب کائنات د خپل وحی طریقه بدله کړه او رب کائنات څه فرمایل؟ نن تعلیم نه درلیږمه، نن احکام نه درلیږمه، نن دا خبره درلیږمه چې تبت یدا ابي لهب وتب. یا رسول الله ابو لهب ته ووایه چې رب فرمایي چې خدای د ستا دواړه لاسونه ټوټې ټوټې کړه. خدای پاک پیغام نه را لګلی یا رسول الله په طریقه یې پوی کړه، یا په وحی کې یا تعلیم نه را لګلی چې خیر دی پوی کړه، خیر دی داسې یې پوی کړه چې بیا داسې مه کړه. نه،
خدای پاک خپل ذات په بابت کې هر څه برداشت کړی دي. شرک یې برداشت کړی د خلکو، کفر یې برداشت کړی د خلکو، چا ولا لور ثابت کړه، چا ولا ښځه ثابت کړه، چا ولا لور ثابت کړه. خدای پاک تعلیم را لګلی، خو چې رسول الله بې ادبي په ځمکه باندې شوې ده، هغه وحي ترتیب الله چینج کړه او الله فرمایي نن زه داسې وحي نه درلېږمه چې خیر دی ابو لهب پوه کړه، په تا یې لاس اوچت کړه یا رسول الله، خیر دی پوه کړه، خیر دی نصیحت ورته وکړه، خیر دی پوه بشي یا رسول الله. نه، ورته ووایه یا رسول الله چې زما رب یې چې دواړه لاسونه د ټوټې ټوټې شه، دواړه لاسونه د خوار شه، هغه لاسونه د ذلیل او رسوا شه چې رسول الله په خلاف باندې اوچت شوي دي. دا د خدای پاک د عرش نه د هغې ټولې وحي هغه تغییر او تبدیل دا دی چې خدای پاک د رسول الله مبارک په ذات باندې هیچ چا سره نرمي نه ده کړې.